دې کې داسې ده چې د خلکو دلته روزګارونه دي د 30 سال نه آباد دي. یو خپل طریقه کار پکار ده، ویزا پکار ده او هغو ته چې دا نور اقدامات پکار دي چې کوم د هغو ډیمانډ دي. زه هم چې دغه شان اقدامات نه دي پکار. وجه دا ده چې 13 کالو نه زیات ټایم پورې یو پړوسي سره ته مېلمستا وکړي او بیا په هغه باندې په یو څو ورځې کې تنګ شي او ډنډه پرې راواخلي، نو هغه د 13 کالو یا د دې نه سیوا چې کوم مېلمستا دې کړې ده هغه ټول هر څه ښېګړې چې دي هغه په اوبو یوسل شي. د هغې په وجې هلته کې نفرت زیات شي د مونږ د ملک دپاره. نو دا د مونږ د ملک د خلکو دپاره هم ټیک نه ده او اجتماعي طور باندې د ملک دپاره هم. ګوره جي جعلي شناختي کارډونو پورې څومره هغې تعلق ته، نو هغه خو ظاهره خبره ده چې نادره او خو د وفاقي حکومت په انډر کې ده او هغې حوالې سره که څه اقدامات وي، ظاهره خبره ده که داسې جعلي شناختي کارډ جوړول یا داسې نور معاملات وي یې خلاف خو کاروایي شوي هم دي او بیا هم کېږي که هغه وفاقي حکومت ته که صوبایي حکومت ته. کتونکو کاشف عارف یم خیبر پښتونخوا اسمبلی کې موجود دي. ما را سره خوا کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم صاحب موجود دی. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د افغانستان کې چې کوم د زلزلې د وجې کوم زیان شوي، خلک زخمیان شوي، د هغې د علاج معالجې دپاره په مشترکه توګه باندې یو قرارداد منظور کو. په هغه قرارداد کې دا وویلی شو چې د افغانستان نه څومره هم مریضان راځي، په دې کې دا سفارش وکړی شو چې دوی د بغیر ویزې دلته د علاج معالجې دپاره راوغوښتلی شي. آفتاب عالم صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. څه به وایي د دغه افغانستان کې چې کومه د پیښه شوې، څومره نقصان شوی، په دې اړه باندې قانوني لارې څه دي چې دا غځې خلک دلته علاج معالجې دپاره راتلی شي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره افسوسناکه واقعه ده. زلزلې په وجې هلته کې ډېر اموات شوي دي. الله د هغو ته صبر ورکړي او ډېر افسوس ده چونکې د مو پړوسي ګاونډي ملک ده او اسلامي برادر ملک ده. د مونږ په اسمبلی کې نن الحمدلله قرارداد پاس شو، یونانیمسلی پاس شو چې چونکې دا ډېره غټه حادثه راغلې ده، نیچرل کیلامټي ده او د دې حوالې سره د مو ملک ته دا پکار دي چونکې د مو سره د هغو حق ته جنگ ځپلی ملک ته د 40-45 سال نه هلته بدامني ده. نو په دې حوالې سره د کوم نن نه پورې د وفاقي حکومتي اقدامات چې اوچت کړي دي دا هم ډېر افسوسناک دي. په هغې باندې عمران خان هم افسوس کړی ده او د مو چیف منسټر صاحب هم په هغې باندې ډېر واضحه میسیج ورکړی ده چې غیر انساني سلوک چې دا نه ده پکار. او خاص طور باندې په دې واقعي حوالې سره قرارداد دلته نه پاس شو، خو چونکې بارډر ایریا چې ده دا وفاقي حکومت ګوري، تاسو ته پته ده. نو دا ټول سفارشات چې دي وفاقي حکومت نه شوي دي او هلته نه ټرانزیټ یا ویزې یا نور معاملات یا ویزې کې ریلیکسیشن کول دا د هغو مینډیټ ده، هغو ډومین ده. نو که انشاءالله داسې وشو، موږ خو خواهش ته دلته نه یونانیمس قرارداد پاس شو، نو بیا به صوبایي حکومت انشاءالله آینده اقدامات کوي. هغو دپاره دلته هیلث فیسیلیټیشن هر څه اقدامات چې دي هغه به انشاءالله چیف منسټر صاحب کوي. او د دې سره سره نور معاملات هم لګیا دي لکه څرنګه ریفیوجیز والا ریپیټریشن ده، واپسي ده. نو هغې حوالې سره هم عمران خان ډېر کلیر واضحه پیغام ده چې دا د ډېر صبر او سکون سره او تسلي سره او یو حکمت سره پکار ده. ولې چې دا خلکو سره دا طریقې سره ټریټمنټ نه ده پکار. ولې چې یو میلمانه چې دي مونږ 13 کالو نه زیات ټایم کې چې دا سنبال کړو او اوس په هغه یو میاشت نیمه یا یو کال نیم هغو باندې تنګېدل او دلته کې داسې اقدامات وچتول چې هغې په وجې هلته کې نفرت زیات شي د مونږ د ملک دپاره. نو دا د مونږ د ملک د خلکو دپاره هم ټیک نه ده او اجتماعي طور باندې د ملک دپاره هم ښه نه ده. دا فورن پالیسي دا ټیک نه ده. هغه وجه دا ده چې د دې سره به نفرتونه زیات شي او د مو پړوسي ملک ته برادر اسلامي ملک ته موږ باندې هغو حقوق دي چونکې د مو ملک د هغو په مقابلې کې سټیبل ده، که فاینانشلی ده، که سوشلی ده، که هغه پولیټیکل، که هغه لیول باندې ده. نو موږ ته پکار دي چې موږ د ستر ورور چې دا کردار ادا کړو هغو سره صحیح ټریټمنټ وکړو. انشاءالله د موږ دا امید ده چې دا کومه حادثه پیښه شوې ده د دې حوالې سره وفاقي حکومت ته چې کوم سفارشات د مو اسمبلی مخکې کړو وړاندې کړو، انشاءالله هغې باندې به هغو ښه مثبته فیصله کوي، دا امید ده. او بیا به انشاءالله هغې نه مخکې چې دا د مو صوبایي حکومت چې دا اقدامات کوي صحت حوالې سره، هسپتالونو حوالې سره انشاءالله.
څه به وایي تاسو څنګه د عمران خان صاحب خبرو که بیا د وزیر اعلی صاحب د افغان مهاجرینو حوالې سره تاسو څه وایي چې دغه مهاجرین چې کوم دي دوی چې کوم څنګه د وفاق پالیسي ده د ریاست پالیسي ده څه وکړی شي دغه مهاجرینو سره چې دوی په عزته توګه باندې دوی ولېږلي دې کې داسې ده چې د خلکو دلته روزګارونه دي د 30 سال نه آباد دي یو خپل طریقه کار پکار ده ویزا پکار ده او هغو ته چې دا نور اقدامات پکار دي چې کوم د هغو ډیمانډ دي زه یم چې هغو باقاعده ډیلیګیشن چې د هغو کوم دلته ریزرویشن دي یا په دې جلدی کې دا کومه پالیسي راغله نو ظاهره خبره ده چې هغې سره خو به هغه خلک متاثره کیږي نو زه یم چې دغه شان اقدامات نه دي پکار وجه دا ده چې 150 کالو نه زیات ټایم پورې یو پړوسي سره ته مېلمستا وکړي او بیا په هغه باندې په یو څو ورځې کې تنګ شي او ډنډه پرې راواخلي نو هغه د 150 کالو یا د دې نه سوا چې کوم مېلمستا دې کړې ده هغه ټول هر څه ښېګړې چې دي هغه په اوبو یوسل شي نو موږ خو دا یو چې لکه دې کې داسې طریقه کار پکار ده چې هغو کوم وفدونه دي هغو سره باقاعده یو میټینګ وشي چې هغو جنون کم ډیمانډز دي کم هغه دي هغو هر زه خو دا یم چې هغو به هر هغه ته تیار وي چې کم کنډیشن ورته حکومت کېږي هغه به تیار وي خو ډېر صبر او د هغه سره صبر سره او د دلایلو سره او یو حکمت سره چې دا پالیسي وشي دا به ښه وي ټولو نه غټه خبره دی کې لکه څرنګه ما خبره دی نه لول هم وکړه چې د دې سره از لبدون نور زیات نشي وجه دا ده چې مو پړوسی ملک ته او برادر اسلامي ملک ته او پړوسی ملک هم داسې ده چې هغو سټریټیجک اهمیت هم ډېر زیات ده جیو پولیټیکل سټریټیجک اهمیت هم ډېر زیات ده سنټرل ایشیا ګیټ وی ده هغو سره دغه شانې ټریټمنټ چې دا ټیک نه ده د په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 450 پورې کیمپونه دي د افغان مهاجرو د هغې مستقبل څه ګوري که وفاق صوبایي حکومت ته وینا وکړي یا اعلامیه جاري کړي چې دغه کیمپونه دې ختم کړي شي یا د دې خلاف دې اپریشن نو صوبایي حکومت به څه کوي وزیر اعلی صاحب خو دې باندې ډېر کلیر ورکړی ده چې داسې وفاق چې یو پالیسي جوړوي چونکې د دې بوج چې دا اوسه پورې هغه د وفاق حکومت سره زیات دا بوج چې دا د مو صوبې وړی ده خو هغه پالیسي چې کومه جوړوي دوی ته خو په کار خو دا وه چې د مو صوبه یې هغه اعتماد کې اخیستی وای خو داسې هغو اربیټریلي دا فیصله وکړه او دې کې هېڅ قسم د صوبې نه څه د دو مشاورت او په دې کې شامل نه ده بهرحال اوس به کتلی شي وزیر اعلی صاحب خو په دې باندې بارها کلیر ورکړې ده چې لکه د مو قاید طرف نه د مو پارټۍ بانی طرف نه چې دا خبرې مذمت شوی ده او مو هم د دې خبرې مذمت کوو چې کوم طریقې کار سره دو د کار روان کړی ده دې سره نفرتونه زیات شي بهرحال اوس وزیر اعلی صاحب باندې مزید چې دا هغه خپله پالیسي او هغه وضعیه کوي انشاءالله نیر فیوچر کې په دې کې دا انکشافات هم کېږي چې زیاتره افغان مهاجرین داسې دي چې په غیر قانوني کارونو کې ملوث دي څنګه چې د ریاست لخوا دغه بار ویلی کېږي دی په دهشتګردۍ کې ملوثتیا په نورو دغه کې دا انکشافات هم دي چې زیاتره خلکو جعلي شناختي کارت جوړ کړي نو په هغه کارونو کې خیبر پښتونخوا حکومت به د وفاق مرسته کوي ګوره جی جعلي شناختي کارډونو پورې څومره هغې تعلق ته نو هغه خو ظاهره خبره ده چې نادره خو د وفاقي حکومت په انډر کې ده او هغې حوالې سره که څه اقدامات وي ظاهره خبره ده که داسې جعلي شناختي کارت جوړول یا څه داسې نور معاملات وي او خو د مو لا انفورسمنټ او د مو صوبایي چې کوم ادارې دي هغه ورسره پوره مرسته کوي او خو د هغو مینډیټ ته او ډومین ده چلو هغه خو د هغو قانوني حق ته آیني حق ته چې هغه ایکسرسایز کی د دې نه هټ کی چې د نور پالیسی دا چې مهاجرین واپسی دا یا نور معاملاتي تاسو خبره وکړه چې داسې خلک دي چې هغه بدامني دلته پیلوي هغه خو ظاهره خبره ده چې دلته د قانون بیا پابندي او قانون چې دا په هغو باندې امپلیمنټ شوی ده نو هغې کې خو څوک هم هغو ته دا شبرست نه کوي چې که داسې څه ایلیمنټس هغو کې موجود وي هغو خلاف کاروایي مه کوو یې خلاف خو کاروایي شوي هم دي او بیا هم کېږي که هغه وفاقي حکومت ته که صوبایي حکومت ته څومره پورې د مهاجرین واپسي یا دغه پالیسی خبره ده نو دې کې افسوس خبره دا ده چې صوبایي حکومت سره هېڅ قسم مشاورت نه ده شوی دا چې کم طریقه کار اختیار شوی ده دا زه یم چې دا غیر مواظب ده او غیر لکه انساني ده او د دې سره نفرتونه زیاتېږي تاسو د قانون وزیر هم یو سینیر وکیل هم
قانون څه وایي دې کې زیاتره داسې خلک چې هغوی د پاکستاني ښځو سره ودونه کړي یا پاکستاني ښځې وي هغوی افغاني سړو سره ودونه کړي هغوی ته شهریت نه میلاویږي قانون څه وایي په دې اړه باندې په دې باندې قانون ډیرو معاملاتو کې خاموش ده خو بهرحال دا د وفاقي ډومین ده اګین زه به دا وایم چې نادره ډیټابیس تاسو ته پته ده د وفاق سره ډومین کې راځي نو په کار د دې باندې یو لایعمل جوړ شي داسې تاسو خبره صحیح ده داسې هغه کیسونه چې دي هغه مو په ضلع کې مو ته مخکې راغلي دي یوه باندې واضحه پالیسي نشته ده او دا په کار ده چې دا وفاق په دې باندې واضحه پالیسي جوړه کړي ډېر زیات